السلام علیکم. کم قومونه چې د مورنۍ ژبو په اهمیت پوه شوي دي نو هغوی ترقي کړې ده. زموږ پاکستان کې بدقسمتي دا وشو چې انګریز لاړو خو د انګریز هغه سوچ دلته پاتې دی او زموږ د خلکو دا خیال دی چې چا له انګلیش ورځي نو ډېر قابل دی، جبکې ټوله دنیا کې انګلیش صرف یو ژبه ده، د ذهانت معیار نه دی. د چین صدر له انګلیش نه ورځي، د چین صدر دی، د روس صدر له نه ورځي، د فرانس صدر له نه ورځي. هغوی په خپلو ژبو فخر کوي. مونږ بدقسمتي دا وه چې مونږ ته انګلیش د ذهانت او د برترۍ ژبه ښکاري او په خپله ژبه راله شرم راتلو. دې ډېر لوی نقصان وکړو. او کومو قومونو چې په خپلو ژبو کې سبق ویلی ډېر مخکې تللي دي. زمونږ په آیین کې لیکلي دي چې د پاکستان قومي ژبه به اردوي او دا خبر هم په انګلیش کې لیکلې ده. د دې نه غټه مذاق څه کیدی شي. د چین یو صدر و چو ان لای، د هغه یو کیسه درته کومه. هغه له انګلیش ډېر ښه ورتلو او هغه د چین په ترقۍ کې اولني بنیادونه هغه ایښودي دي. هغه نه یو پیره انګلیش ریپورټران، یو ریپورټر په انګلیش کې سوال تپوس وکړو او ول په چاینیز کې جواب ورکو او بیا یې ول یو داسې تاریخي فکره وویل چې په تاریخ کې درج شوه. فکره دا وه چې چین ګونګی نه دی. دا یې ورته ولې وي؟ ورته یې وي چې د چین خپله ژبه ده، کو تا ته زما ضرورت نو ته چیني زده که بیا ما نه سوال وکړه. هغه له انګلیش ډېر ښه ورتلو خو هغه په خپل چینی ژبه باندې فخر کو. دغسې که مونږ چېرې په پښتو کې د خپل سبق او ماشومان پوهه کوو نو ډېر په اسانه به یې پوهه کولی شو. زموږ په سکولونو کې خو به مخکې د پنځم نه پس ABC شروع شو، اوس خو لا ګزارو شوه. خو که دا ټول کورسونه مونږ پښتو ته کو، داسې بلوچیانو له په بلوچۍ ژبه کې شي، پنجابیانو له په پنجابۍ کې شي، سندي له په سندۍ کې شي، کشمیري له په کشمیرۍ کې شي، به پې ډېر ښه پوهېږي او هغه به پکې مخکې د تلو چانس وي. دا ژبه چې ده انګلیش دا صرف یو میډیم دی، یو د بل سره د رابطې دپاره استعمالیږي او ذهانت چې دی هته تا کې ذهني ته وري نو هته په خپله ژبه کې د هغې اظهار ډېر په اسانه کولی شي. امید لرم چې تاسو به په دې خبره پوه شوي چې د خپلو ژبو اهمیت څومره سیوا دی او کومو خلکو چې د هغې قدر کړی دی نو هغه قومونه په دنیا کې ډېر مخکې دي او چې کومو قومونو ته په خپله ژبه ځان شرمنده ښکاري هغه قومونه زموږ په شانتې ډېر وروسته پاتې دي. که ستاسو ویډیو خوښه شوه نو کمنټ پیو کې، شیر کې، دوستانو سره لایک کې او سوچ پیو کې. په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.